سلامونه جوړ په خیر ګرانو کتونکو زه ماز جان یم او تاسو ماز جان ټاکس ګورئ دا زموږ 14 نمبر ولاګ دی زه تاسو ټولو ته هرکلی ویم ګرانو کتونکو په نن ولاګ کې به موږ خبره کوو په یو داسې فټبالر باندې چې هغه یوازې په پاکستان کې یا په افغانستان کې څوک نه پیژني بلکې د ټولې دنیا خلک ورسره مینه کوي او د هغه په دنیا کې یو پهچان او یو نوم جوړ دی نو زه خبره کوم د کرسټیانو رونالډو چې تاسو به یې ډېر ښه پیژنئ یو داسې کلاړي چې چا د غربت نه خپل سفر شروع کړ او هغه ځان په ټوله دنیا باندې وپیژانده د دې د پیژاندو څه قصه ده دا به درته هم په دې ولاګ کې کوم او خلک ورسره ولې مینه لري په نن ولاګ کې به موږ په دې باندې هم خبرې کوو رونالډو چېرته پیدا شوی دی او څومره میچونه یې لوبولی دي او په کم میچونو کې ډېر زیات انجري شوی دی زه به تاسو ته دا هم وایم چې د فیفا اوس 2026 کم ورلډ کپ روان و په دې کې رونالډو ولې ریټایرمنټ واخیسته او خلک ولې په رونالډو پسې خفه دي چې تاسو یې په سکرین باندې ویډیوګانې ګورئ د کرسټیانو رونالډو پیدایش په 15 فروری کال 1958 کې شوی و د کرسټیانو رونالډو پیدایش په فنچال ښار کې شوی و دا یوه بړه جزیره ده خو ډېره زیاته ښایسته ده او ډېره خوبصورته ده د کرسټیانو رونالډو پلار بمالیتوب کاوه او دغه شانته کې په دې کار یې خپل رزق ګټو او خپل کور یې پې ساتو کرسټیانو رونالډو د انډورینیا ښار نه په وړوکوالي کې د فټبال آغاز وکړو بیا د هغې وروستو نیشنل لوبې ته لاړو چې د خپل صلاحیت په وجه باندې رونالډو نه خلک ډېر متاثره شو او لوبې ته یې راوغوښتو وروستو د هغې د 12 کاله په عمر کې رونالډو خپل کور پرېښودو او لاړو پرتګال ته چې هلته یې د سپورټس دپاره داخله وکړه او د هغې وروستو لوبه یې په باقاعدګۍ سره شروع کړه د هغه وروستو رونالډو مسلسل محنت وکړو او د محنت په وجه باندې رونالډو ټوله دنیا وپېژانده په کال 2003 کې رونالډو د مانچسټر سره یو دوستانه میچ ولوباوه چې په هغې کې ډېر ښکلی پرفارمنس وکړو د دې وروستو د رونالډو کم میچ او د هغه کم یونیک یا ناشنا اندازونو خلک ډېر زیات حیرانه کړو او د ګول دپاره ډېر مشهور و د هغې وروستو د مانچسټر کوچ د رونالډو د ګیم نه ډېر زیات متاثره شو او هغه یې په لوبه کې شامل کړو په نن ولاګ کې به زه تاسو ته خبرې کوم چې د مانچسټر سفر څنګه اختتام ته ورسېدو او د فیفا 2026 نه د رونالډو د ریټایرمنټ څه خبرې وي یا خلک یې ولې دومره زیات خفه کړو او په نن ولاګ کې به درته زه دا هم وایم چې رونالډو صرف د فیفا ورلډ کپ نه ریټایرمنټ واخیستو که آیا رونالډو به بالکل لوبې ته نه راځي رونالډو مسلسل شپږ فیفا ورلډ کپ لوبولی دي چې په هغې کې په 2006 کې د جرمني سره او دغه شانته کې په 2010 کې د جنوبي افریقې سره په 2014 کې د برازیل سره په 2018 کې د روس سره په 2022 کې د قطر سره او په 2026 کې د امریکا کاناډا او د مکسیکو سره چې دا ریکارډ د ډیرو کمو کلاړیانو سره دی 2026 د فیفا ورلډ کپ د رونالډو لپاره ډیر زیات جذباتي ثابت شو او تماشګر یې هم ډیر زیات حیران پاتې کړه د سپین د شکست وروستو د رونالډو د ورلډ کپ نه بهر شو د هغې وروسته د رونالډو جذبات د قابو نه بهر شو او تماشګر یې هم د ځان سره ډېر زیات وجړول او وروستو رونالډو د ورلډ کپ نه هم ریټایرمنټ واخیسته
د میچ د ختمېدو نه وروستو رونالډو ډېر زیات خفه و او صرف دغه لفظونه یې په خپل سوشل میډیا باندې اپلوډ کړه چې ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه. اوس دلته سوال دا راپیدا کېږي چې رونالډو به ګیم ته راځي یا نه به راځي. نو رونالډو صرف د 2018 د فیفا ورلډ کپ نه ریټایرمنټ واخیستو، باقي ویلي دي چې زه به خپله لوبه هغه برقراره او جاري ساتم. د رونالډو عمر 41 کاله شو، د هغې وروستو هغه د ورلډ کپ نه ریټایرمنټ واخیستو. اوس د ډېرو خلکو سوال به دا پیدا کېږي څنګه چې تاسو ته ما مخکې وویل، نو رونالډو به میچ هم لګوي او دغه شانته کې په مختلف میچونو کې به حصه هم اخلي، خو د ورلډ کپ دپاره هغه وی چې زه نور ورلډ کپ نشم لوبولی ځکه چې د عمر د زیاتوالي د وجه به هغه ګیم نه لوبوي، چې د دې په وجه یې خپل فینز او دغه شانته کې خپل خوښوونکي ډېر زیات خفه کړو. اوس به تاسو فکر کوئ چې په ګراوند کې خلک ولې خفه شو. نو د رونالډو د سترګو نه اوښکې راووتې چې د هغې وروسته یې ټول تماشګیر او د هغه خوښوونکو ډېر زیات د خفګان او د غم اظهار څرګندونه وکړه او ډېر خلکو پکې په تیزه باندې چغې هم ووهلې. په 2014 کې رونالډو فرانس خلاف ډېر زیات زخمی شو چې د هغې وروستو د هغې خوا ډېره زیاته زخمی شوه او بیا هم هغه خپله لوبه برقراره وساتله چې خلک یې ډېر زیات خفه کړه. ګرانو کتونکو، دا زموږ د نن ورځې ولاګ. که ستاسو خوښ شوی وي ستاسو ډېره مننه. کرسټیانو رونالډو یوازې یو پلیر نه دی بلکې هغه د ډېرو خلکو د زړونو بادشاه هم دی، ځکه چې که د هغه تاسو دغه شانته کې کاینډنس یا رحمدلي وګورئ یا د خلکو زړه ساتنه وګورئ نو ټوله دنیا ورسره مینه لري. که ولاګ مو خوښ شوی وي ستاسو ډېره مننه. اوس ورکوي ماز جان له اجازت. د الله په امان.